أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. دا آیتنا مبارکہ او بالخصوص لبنی آیت کریمہ دا زمان جاہلیت دا یو رسم مبارک نازل شوه دے چی دا حرین اللہ پاک مومنان منگڑی دی او هغه دا چې په زمانه جاهلیت کې بچی چا بل کس د مثال په تول باندې یو لس درهمه بطور قرض ورکړ او یو دیش نیټه ورسره کېښووه. کله چې میاشت پوره شوه او هغه خپل قرض د واپس کولو وس نه لرلو، نو دې قرض ورکوونکي به ورته ووایي چې داسې وکړه چې ته ماته پیسې زیاتې کړه، زه به تا ته نیټه زیاته کړم. مثال د لسو په ځای باندې به 100 درهمه راکړي، یو میاشت نیټه به درته نور هم درکړم. نو دا چونکې سود دی، پیسو باندې پیسې اغشتل، نو رب العالمین جل جلاله مومنان منع کړل د دې معاملې او د دې رسم نه چې دا مه کوئ، او تاسو د خلکو نه دوجن او یو په ډبل باندې پیسې مه اخلئ کله چې د قرض په تور باندې ورکئ، ځکه چې دا سود دی او دا ستاسو په دین او شریعت مطهره کې حرام دی. د الله د ذات نه ویریږئ او د هغه اور نه ویریږئ چې کفارو دپاره د وړاندې نه تیار کړلی شوی دی، او د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ، په تاسو باندې به الله پاک رحم وکړي او د الله پاک بخښنې او مغفرت طرف ته جلدي کوئ. داسې کارونه کوئ چې په هغې باندې تاسو نه الله پاک راضي شي او تاسو ته بخښنه وکړي. نو ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین آمنو، ای هغه خلکو چې ایمان وروړی دی، لا تأکلوا الربا، مخورئ تاسو د سود مال اضعافا دوجنده یو په ډبل باندې، مضاعفتا په دوجن کولو باندې او په زیاتولو باندې، چې نیټې د پاسه نیټه هم زیاتوئ او ورپاسه پیسې د پاسه پیسه هم سیوا کوئ، نو داسې مه کوئ، دا سود دی. واتقوا الله، ویریږئ د الله پاک نه، لعلکم په تحقیق سره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ. د کامیابۍ دارومدار دا په خوف خداوندي باندې دی چې انسان د الله د ذات نه ویریږي، او چې د کوم انسان په زړه کې د الله پاک یره راغله، دا انسان چې چېرته وي دی به دوکه نه کوي، دی به دروغ نه وایي، دی به حرام کاروبار نه کوي، دی به د سود نه ځان بچ کوي او تمام محرمات و منهیات نه به ځان بچ کوي. اوس چې کوم انسان دوکه کوي او مال کې لګیایي دا حرام وغیره لګیایي، هغې کې داخلېږي، دی دې پوه شي چې زما په زړه کې د الله پاک یره نشته،
پس کې الله پاک یې نشته نو کامیابېدی هم نشي ځکه د کامیابۍ لپاره الله پاک فرمایي چې زما یره د فضله کې او چې د چا فضله کې د الله پاک یره ني نو دی کامیابېدی نشي واتقوا النار التي ویریږي د اور هغې نه اعدت للکافرین چې تیار کړلی شوې دی دپاره د کافرانو په دې آیت کریمه کې په هغه خلکو باندې رد دی چې دا داسې عقیدي او نظریې والا خلک هم شته هغه ته مسلمانان وایي هغوی وایي چې ګناهګار مسلمان به جهنم ته نه ځي ځکه جهنم د کفارو دپاره دی الله پاک فرمایي چې نه تاسو د هغه اور نه ویریږئ چې تیار کړلی شوی دی کفارو دپاره چې الله پاک فرمایي د هغې نه ویریږئ مطلب دا دی که ونه یریږئ نو تاسو هم به هغې ته ځئ بیا نو ګناهګار مسلمان به جهنم ته ځي او دله به الله پاک د جهنم اور په ذریعې سره د ګناهونو استر لرې کوي او پته نشته چې تر څو پورې به په جهنم کې پس د هغې نه به د الله پاک په حکم سره یو نه یو ورځ جنت ته راځي دې کې شک نشته لیکن موده نه ده معلومه چې څومره موده به په جهنم کې تېروي ځکه چې حدیث پاک مفهوم دی چې کوم انسان قصدن عمدن یو مونځ قضا کړي بغیر د څه عذر نه او سستي پکې کوي لګیا یې اوس کوم او بیا کوم لږ ساعت بس کوم چې دې کې مونځ هغه ټیم ختم شي قضا شي نو دې انسان ته صرف په دې سستۍ باندې چې بعد کې بیا قضا مونځ هم کړي په دې سستۍ باندې به الله پاک دې 2 کروڑ او 88 لکه کاله جهنم کې سوځوي دا حدیث پاک دی نو لہذا د دې نه علاوه چې نور څومره ګناهونه لکه سودي مسلمان شو او یا چې کوم دی شرابخور مسلمان شو جوارګر شو نشهي شو د دې خلکو به بیا څه حالي دا د ګناهونو استرونه دي د انسان په بدن باندې چړاوېږي په ورځ د قیامت په الله پاک جهنم اور په ذریعې سره دا استرونه دنه لرې کوي په سوونو کروڑونو کیلونو کاله به دی په جهنم کې او کله چې د الله پاک حکم وشي نو دی به بیا د جهنم نه راځي او جنت ته به ځي لیکن موده معلومه نه ده چې څومره موده وي د انسان مثال په آخرت کې د ګناهونو د وجې نه داسې لکه په دنیا کې چې زنګ وهلي اوسپنه یي لوار لګي پټۍ کېږي د هغې نه زنګ وغیره لرېږي او صفا سوترېږي همدغه رنګه به انسان د جهنم په اور باندې د هغه زنګ او د ګناهونو استر لرې کولی شي لہذا زموږ عقیده دا ده چې کوم انسان ګناهګار وي دی به د ګناهونو د وجې الله پاک جهنم ته بوځي او چې کله د خپلو ګناهونو سزا پوره میلاو شي دې انسان ته بیا به الله پاک جنت ته راولي موده معلومه نه ده چې څومره وي د یو مونځ سستۍ موده معلومه ده چې 2 کروڑ 88 لاک د دې نه علاوه د سود ګناه بېله ده دروغ بیل دی دوکه بیله ده او دا کار چې کوم دی نور غیر شرعي امور د دې ټول بیلې بیلې سزاګانې دي او چې کوم مسلمانان بالکل مونځ نه کوي د هغوی به بیا څه حالي چې د قضا مونځ کوونکي دا حال دی قصدن عمدن نو چې کوم مسلمانان عمر تیر شي لاړ شي راشي دې مسجد مخ ونه ویني مسجد په دروازه دننه نه شي د دې مسلمان به بیا څه حالي الله پاک دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي واطیعوا الله او تابعداري کوئ د الله پاک والرسول او د هغه د پیغمبر لعلکم ترحمون په تحقیق سره چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي بعض اوقات کې مسلمانان پریشان حاله او قسمه قسم پریشانیو کې مبتلا او ملاقات کې چرته یو عالم سره موږ سره کله کله خپل هغه د غم اظهار وکړي چې فلان پې پریشاني ده فلان پې پریشاني ده دې لپاره څه وظیفه پکار ده څه تعویض پکار دی څه دعا پکار ده ټولو نه بهترینه وظیفه او تعویض او دعا دا مونځ دی چې انسان مونځ کوي الله پاک به تمامې پریشانۍ ختموي یو انسان پوره قرآن پاک تعویض کې جوړ کړي او په غاړه کې ځوړند کړي دې مونځ نه کوي نو ورې د ده پریشانۍ نه ختمېږي دا یاد ساتي دې د وجې نه د تمامو پریشانیو حل دا په مونځ کې دی د مانځه نه بعد بیا انسان نور تدابیر اختیاروي نو بیا دې اختیاروي
چې موږ نه کوي پوره قرآن ته د په غاړه کې ځوړند دي دا تعویض کار نه کوي. دې د وجې نه مونځ دا اول دی او دا د مسلمان او د کفر په منځ کې چې کوم دی نو باندې دا فرق دی چې مسلمان به مونځ کوي د اسلام دشمن به الله پاک ته سر نه لګوي. لہذا د مونځونو اهتمام اول پس د هغې د پریشانیو حل دپاره فکر پکار دی. وَأَطِيعُوا اللَّهُ تابعداري کوئ د الله پاک والرسول او د هغه د پیغمبر لعلکم ترحمون په تحقیق سره چې تاسو باندې رحم وکړلی شي. نو رحم به هله کېږي چې انسان اطاعت د الله او د پیغمبر وکړي، بغیر د اطاعت د الله او د رسول نه په ده باندې رحم نشي کېدی. وسارعوا تاسو جلدي کوئ، وړاندېوالی کوئ، سرعت کوئ الى مغفرة من ربكم په طرف د بخښنې د پروردګار ستاسو. الله پاک د بخښنې دپاره وړاندې شئ. مفسرین فرمایي د دې نه مراد نیک اعمال دي، اخلاص او للهیت سره کلمه د شهادت نه چې په دې سره انسان الله پاک ته نږدې کېږي او الله پاک په دې باندې راضي کېږي. او چې کله الله پاک رضا شي بیا د انسان بخښنه الله پاک کوي. وجنت او هغې جنت طرف ته تاسو جلدي وکئ، عرضها السماوات والارض چې پلنوالی د هغې آسمانونه او ځمکې دي. علما فرمایي چې پلنوالی نه مراد دا نه دی چې دا یو اسمان څومره پلن دی، بلکې اووه اسمانونه په کتار باندې کېښودلی شي او د اووه ځمکې بیا په کتار باندې کېښودلی شي. د دې چې څومره پلنوالی دی دومره د جنت پلنوالی دی. او لمبایي طول د دې هغه معلوم نه دی چې بیا څومره دی، چې پلنوالی دومره دی نو لمبایي دا زما او ستا د ذهن نه ماورا ده. هغې جنت طرف ته وایي تاسو جلدي وکړئ. اعدت للمتقین چې تیار کړی شوي دي دپاره د متقیانو. نو جنت خاص دی مؤمنانو متقیانو سره، او جهنم کفارو سره خاص نه دی، هغوی به ورته ځي، خو لیکن ګناهګار مسلمان به ورته ځي. کافر چرې هم جنت ته نشي تللی او مسلمان د خپلو ګناهونو د وجې جهنم ته تللی شي، بس د هغې نه به جنت ته ځي. آیتونه مبارکو کې الله رب العزت دا ارشاد فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی، لا تأکلوا الربا مخورئ تاسو سود لره، اضعافا په ډبل کولو باندې، مضاعفتن په دوباره دوچن کولو سره. واتقوا الله او یریږئ د الله پاک نه، لعلکم په تحقیق سره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ. واتقوا النار التي یریږئ د اور هغې نه اعدت چې تیار کړلی شوې دی للکافرین دپاره د کافرانو. واطیعوا الله تابعداري کوئ د الله پاک والرسول او د پیغمبر، لعلکم ترحمون په تحقیق سره چې به تاسو باندې رحم وکړلی شي. وسارعوا وړاندېوالی کوئ الى مغفرة په طرف د بخښنې من ربکم د پروردګار ستاسو نه، وجنت او په طرف د جنت، عرضها چې پلنوالی د هغې السماوات والارض د ځمکې د اسمانونو برابر دی. اعدت للمتقین تیار کړلی شوی دی دپاره د متقیانو.